کلیه چې ته چا جوړه کړې ده غلطه ده، خو یو خبر د ظن بالمظنون ده چې جایز دی. او دلته تعارض هم د دوو قاعدو پیدا کیږي. یو قاعده دا ده چې الظن بالمظنون جائز، دا د اهل علم قاعده ده اتفاقی، د چا ورکم اختلاف نشته. الظن بالمظنون جائز، ګمان باندې خبره ثابتول جایز دی، خو غالب ګمان اسی شکونو باندې پچا خبره نشي ثابتولی چې زما شک دا دی چې غلا به ده کړي. خو چې کله مخکې نه قرینه موجود ده، یو ځای دوه کې سره د ګواهانو په ده غلا ثابت ده او اوس تا سره ګواه نشته، تا لیدلې نه دی، خو ته د هغه استصحاب الحال په شانتې هغه زوړ حالت د ده را نقل کې او د هغه متهم کېدو د وجې نه ووایې چې ده به غلا کړي، نو دې ته وایي ظن بالمظنون، دا جایز دی. دویمه قاعده دا ده چې الیقین لا یزول بالشک، دام د علماو اتفاقی قاعده ده چې یقین په شک سره نه زایله کیږي. اوس دې دوو قاعدو کې تعارض هم د ظاهري، یو ځای کې وایي چې په ګمان باندې هم یقین د خلکو ختمیږي، بل ځای کې وایي چې یقین په ګمان باندې نه ختمیږي. الیقین لا یزول بالشک، یقیني شی په شک سره نه زایله کیږي. په یو سړی غلا کړم د بل فرض، خو یو سړی باندې گواهان نشته، نو یقیني خبره دا ده چې گواهان به نشته، نو دا غلا ده نه ده کړې. په شکوک و شبهاتو دا یقین نه خرابیږي. دا قاعده ده چې الیقین لا یزول بالشک. او بل ځای کې وایي چې نه الظن بالمظنون جائز، د شک په وجه هم د تغل ویلی شي. دا تعارض دی په دواړو قاعدو کې ظاهري. تطبیق علما دا کوي چې یو ظنی نفس ظن او شک، د هغه شک باره کې دا قاعده صحیح ده چې الیقین لا یزول بالشک، کم شی یقیني وي پاک سړی دی چې غلا یې واقعي نه ده کړې، نو لا یزول بالشک، د ده دا پاکوالی هسې په شک سره نسي زایل کولی چې یاره شک قدرې مې راغن ده به دا غلا کړي. د نفس شک، شک څه ته وایي؟ د یقین او د عدم یقین په منځ کې مساواتی، نه یقیني او نه غیر یقیني، دواړه یو شي، نو داسې ټایم کې شک کار نه کوي. یو یي ظن غالب، کلک ګمان، مخکې څه قرائني د یو سړي متهم کېدلي، مخکې چا یو شي باندې لیدلي، اوس دا صرف شک نه دی، دا شک دی خو دا شک کلک شوی دی، دا لږ یقین ته نږدې شوی دی، نو داسې ظن بالمظنون جایز دی. نو دې دواړو قاعدو کې بیا تطبیق دی چې دا الیقین لا یزول بالشک دی، نو دې شک نه نفس شک مراد دی چې ظن غالب نی. او الظن بالمظنون جائزون چې دی، نو دین کې نفس ظن نه دی، دا ظن غالب به په دې قاعده کې مرادي. او چونکې دا د قرآن نه متفاهم شوی دا قاعده، عام قاعده د اهل علم دا ده چې الظن الغالب ينزل منزلة الیقین، غالب ګمان چې منتفی قرائن نه وي او د اثبات د پاره څه قدر قرینی وي، دا ظن غالبي، دا وي په منزله د یقیني. سیدنا یعقوب علیہ السلام سورة یوسف کې راځي، دو ځله یو جمله ویلې ده، بل سولت لکم انفسکم امرا. کله چې د یوسف علیہ السلام ورونو یوسف علیہ السلام ته گیم جوړ کو، هغه کوی ته ورځو خرڅ کو، ظلمونه وسره وکړو او رالل، نو په دروغ وی هغه خو شرم خوړلې دی. نو دغه ټیم اتلسم آیت کې راځي چې یعقوب علیہ السلام هغه یو جمله فرمایله آیت کریمه، بل سولت لکم انفسکم امرا. یوسف علیہ السلام شرم نه دی خوړلی، تاسو اسې یو پراډ جوړ کړی دی، یو خبرم برابر کړی دی او زړه په ځان له مطمئن کړی دی او ما په مطمئنه وی. اوس دا ظن بالمظنون یوسف یعقوب علیہ السلام سره نه گواهانو، نه سره علم غیبو،
خو د غالب ګمان په بنا باندې ووي چې زما زوی شرمخانو نه دی خوړلی، تاسو څه شیطانت کړی دی. اوس دلته ظن بالمظنون دی، ګواهان نشته، خو د غالب ګمان د وجې مخکې د دې رونو د عملونه او د دې کردار دا یعقوب علیه السلام ته معلومو په هغې فیصله وکړه او دلته فیصله کې حق تم ورسېدو. واقع چې دې ځای کې رونه په خطا دي او یوسف علیه السلام شرمخانو نه دی خوړلی، نو دلته یعقوب علیه السلام ظن بالمظنون کړی دی. دویم ځای ته لاړ شه 83 آیت کې چې کله بنیامین بادشاه پاتې کو چې د غلا په مسله کې حکمت عملی په طور دغه ټایم رونه رالل او پلار ته ووایي چې دقسې بنیامین خو پاتې شو، مسله ده اوس. نو په دغه ټایم کې بیا یعقوب علیه السلام ظن بالمظنون کړی دی. 83 آیت کې بیا ویلي دي بل سولت لکم انفسکم امرا عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، چې دا تاسو څه سوچ کړی دی او یم وجلی دی یم چې هر څه کړي دي هغه نه غلا کړی ده او نه بادشاه پاتې کړی دی. اوس دلته یعقوب علیه السلام خطا شو، ظن بالمظنون یې وکړو، استصحاب الحال غونده کې طریقې وکړه، دی مخکې پراډ کړو، هغه پراډ رانقل کو دلته یې هم وکړو. ځکه د یعقوب علیه السلام دا زامن او د یوسف علیه السلام رونه دا خو متهم وو، چې کله متهم دی نو د هغې په وجه پې یعقوب علیه السلام بیا دغه خبره وکړه، حالان کې دې ځای کې رونه په حقه په دې معنی دي چې خبره رښتیا ده. او بیا هم یعقوب علیه السلام وایي چې نه بل سولت لکم انفسکم امره، دا تاسو ته خپل زړه د یو خبرې برابرتیا جوړه کړې ده او تاسو یې په مطمئن کړی او ما په مطمئنوي، هو داسې نه ده. اوس دې ځای کې د یعقوب علیه السلام خبره خطا ده، ځکه چې علم غیب ورسره نشته، ګواهان ورسره هم نشته، نو ظن بالمظنون یو ځای کې وکړو ټیک راوختو، دلته ظن بالمظنون وکړو خطا راوختو، خو ګناهګار نه دی. وجه دا ده چې ظن بالمظنون د وجې سړی ګناهګاریږي نه، او دام ترې ووته چې یو حسن الظن خو بغیر د ګواهانو هم کولی شي، حسن ظن خو ښه شی دی. لیکن ظن بالمظنون ځینې خلک وایي ظن بالمظنون هغه ځای کې جایز دی چې حسن ورکي، دا خبره غلطه ده. کله کله په یو سړی غلط دی او 2 نمبر دی او ته په یو خبره ثابتې، نو په بدۍ کې هم ظن ټیک دی ثابت دی. ځکه دلته خو بدي ده، په یعقوب علیه السلام په رونو باندې الزام راولي په زامنو، نو وی وی چې بل سولت لکم انفسکم امره. نو مطلب دا دی چې اسې شکونه شبهات به نه کې، د دې نه څوک دا قاعده دی غلطه نه استعمالوي چې بس په چا یې څه شک راشي وایي چې د غلا کړی ده او د زنا کړی ده او د دروغ ویلي دي او د ملاوټ کړی دی. خو ظن بالمظنون دې ته وایي چې یو ګوجر دی او یو 2 ځایه پی خرڅ کړو، د ومنل چې او دې کې اوبه اچولي دي، یا تا یو ځای نیم کې ولیدو او بیا په بله مقرر ټایم ووایي چې یاره دا سړی په پیو کې ملاوټ کوي، دا متهم دی ځکه یو ځل نیم تا لیدلی دی. نو داسې ظن بالمظنون جایز دی، او دا دې هم هر څوک نه کوي، پاکان خلق به کوي، علما طبقه کې یو فیصله وکړي، قاضي داسې فیصله وکړي، ډېر زیاته توجه به حسن ظن له ورکړي، سوء الظن له به نه ورکړي. خو چې کله قرائن موجودي یا مخکې نه سړی متهمي یا هسې تجربه او حالات یو خبره کوي او ستا شک لړ شي څه نه څه یقین ته، نو په داسې موقع کې ظن غالب په بنا باندې ظن بالمظنون کېږي. د یعقوب علیه السلام زامن هم یو ځل ظن بالمظنون کړی و، په غلطه و، مخکې قرائن نه و، هغه په شک فیصله و، ظن بالمظنون نه و چې وي که د بنیامین غلا کړي ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، نو وي د ده مخکې رور هم دا کارونه کول، نو ده به ځکه کړي. نو دا خو نه تهمت ثابت دی او هسې شک دی، ورنه عام طور باندې نفي شوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم قرآن نم دا ظن بالمظنون د بل آیت نه ثابتېږي. الله فرمایي اجتنبوا کثیرا من الظن، ډېر ګناهونه داسې ظن داسې چې ځان ته ساتئ. خو بیا وفرمایل ان بعد الظن اثم
بعضې ګمانونه ګناه دی. ګوره ټول ګمانونه یې ونه وي، پته لګي چې کم ګمان کې ظن غالب راشي نو هغه ګناه نه دی. کني عام طور حدیث کې د ګمان نه منه د ایاکم والظن، ځان بچ کې د ګمانونو نه. نو ګمانونه به اسې بې څه نه کوي، خو چې کله یو سړي کې څه اشارات قوي شته یا په مخکې یو شی ثبوت شوی دی نو قاضي وغیره دا حکم لګولی شي یا ته ویلی شي چې دا سړی ټیک نه دی، بیا داسې شک باندې ته خبره کولی شي، خو اسې بې څه پاک مسلمان به نه بدنامې. دویم دا چې دا ظن به په عامو خلکو کې بد ګمان په عامو خلکو کولی شي چې قرائن وي. په الله به ګورې بد ګمان نه کوي، کفر دی. په انبیاو به هم بد ګمان نه کوي، کفر دی. په صحابو چې بد ګمان کوي نو بالاتفاق گمراهي خو دا بدعت هم دی، ناروا دی. او عام خلک چې دي د سلفو نه علاوه چې د هغې بدۍ ثابتي نو که یو ځای کې پې ته بغیر د ګواهانو هم شک وکړي نو جایز دي، انشاءالله الله تعالی دې پې نه رانیسي. او دې ځای کې په منکرین حدیثو باندې رد هم شته. رد ښه چې دا وګوره تاسو هر ځای کې یقیني دلایل ضروري نه په ظن غالب هم قرآن فیصلې کړي دي. بل سولت لکم انفسکم امرا. اوس به تاسو یعقوب علیه السلام باره کې څه چې بغیر د ګواهانو یې فیصله کړې ده. دا آیت د عقل خلاف ښکاري. دا رد دی په منکرین حدیثو باندې. یو دا چې ظن بالمظنون جایز دی، حسن الظن هم جایز دی. نو په احادیثو کې کله کله ظن بالمظنون قاعده چلیږي، کله د حسن الظن قاعده چلیږي، او دا قاعده ثابت دي د قرآن نه. ان بعض الظن اسم نه ویلې دی، ان الظن مطلق نه دی ویلې. بعضې ګمانونه پته لګي بعضې ګمان باندې چې بدی ثابتېږي نو ښه روایت خو به په طریقه ولا ثابتېږي. کله کله دی وایي یاره دا راویان تاسو لیدلي دي او په دې رواتو دا دومره جرحه چې دا او په دې څه ګواهان دي. نو دا د ظن غالب په باندې شوي دي که نه. خلکو دا کتلي دي محدثینو په وخت کې دی خلکو نه شیطانۍ شوي دي نو هغې پې جرحې کړي دي. نو عرض دا دی چې دا یو قاعده ده د منکرین حدیثو خلاف هم استعمالیږي او دا ټیک ده، خو د دې نه به غلطه فایده نه اخلي چې اوس په هر چا غلط ګمانونه په هر چا غلط ګمانونه نه. دا نیکان خلک کولی شي، خو ګمان خو هر څوک کولی شي، خو ظن بالمظنون په هغه سړي کوه چې هغه کې مخکې څه غلا او څه دروغ متهم وي په هغې باندې. نو بیا که په بله موقع تا سره ګواه نه وي نو بغیر د ګواهانو هم ظن بالمظنون او ګمان جایز دی.